کاروبار جوړ کړی دی. نو موږ دا مطالبه کوو چې دا سہولت لپاره د هغې د ریلیف لپاره د هغې خپل وطن چې کوم احتیاطي تدابیر کیدی شو، کوم حکومتي اقدامات کیدی شي، نو خیال وساتئ دا کرونا وایرس عمران خان حکومت د دې وطن د عوامو لپاره خطرناک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. طول بشريكة درود شريف وائے اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قائد السوات محسن السوات جناب محمد امین خان سے امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ سوات، قائدین جماعت اسلامی او د سوات د خوري پښتني خوري ګرمې تودې خوري غیرتمندو سوچه پښتنو مسلمانانو زه ستاسو شکریا ادا کوم او د کرونا په دې وبا کې ما بچری دی چوک ته تاسو جلسې له نه راوړل کچری حکومت دی ولستا دی پښتنو ته دا دومره لوی تکلیفونه نه ورکړي نو موږ په دې وبا کې د دې درنه د جلسې انعقاد چرې نه وکړي. خو باوجود د دې نه ما سوات ډسټرکټ جماعت اسلامي امیر محمد امین خان ته وی چې لږ خلک راول چې عوامو ته تکلیف هم نه خطر نه او زمون کارکنانو ته او سیاسي جماعتونو کارکنانو ته تکلیف او خطر نه. نو دا یو علامتي درنه او احتجاجي مظاهره نن موږ د حکومت په مذمت کې کوو، هغه تکلیفونو هغه عوام دشمن پالیسو خلاف کوم چې دی حکومت د تیرو 2 کالو داسې جاری ساتلي. محترمو جماعت اسلامی الحمدلله په دې وبا کې د 2 اربو روپو خدمت ته خلکو وکړو، مفت امبولانس ورکوي، اسپتالونه خپل کلاو ساتلي دي، د کرونا مریضانو خدمت کوي، فوډ پیکټ ورکوي، تیار خوراکونه ورکوي، دوایانې ورکوي، ماسک ورکوي او په ټول ملک کې ټوله دنیا دا مني، ټوله میډیا دا مني چې भरपूर انداز سره الخدمت فاونډیشن خپل خدمت جاری ساتلی دی. ان شاء الله تر آخري مریض پورې، تر آخري پاکستانی بیمار پورې با مونږه د ولس د خدمت دا کار دغسې ان شاء الله جاری ساتو، دغسې به ان شاء الله جاری ساتو. زه په دې خوشحاله شوم چې په دې مجلس کې د سوات صحافیان هم راغلي دي په ګڼ تعداد کې او تاسو له خدای ډېر ژوندي صحافیان درکړي دي. جناب شیرین زاده صاحب، جناب شهاب صاحب، جناب سید الرحمن صاحب، جناب نیاز خان صاحب او نور ډېر صحافیان ټول زما ورونه دي، زما مشران دي. زه په سوشل میډیا او په کنونشنل میډیا هغې فالو کوم او زه د زړه نه قدر کوم چې د سوات درد دې صحافیانو څنګه اوچت کړی دی. نو دا په حقیقت کې د سوات بچي دي او د سوات زلمي دي. نو زه د هغې شکریا ادا کوم چې دې درد نه ته راغلي دي. محترمو اوورسیز پاکستانیان دا زموږ محسنین دي او د دې اوورسیز پاکستانیانو د لاسه نن زموږ انغري ګرم دي په کورونو کې، زموږ د ژوند نظام روان دی. دا هیروز دي د پاکستان او تاسو به حیران شئ چې پاکستان کې کاروبار بند دی، روزګار بند دی، معیشت په کته روان دی. خو د دې نه باوجود هم په 13 میاشت کې او د هغې نه 13 میاشت کې اوورسیز د تیر کال په نسبت زیاتې پیسې پاکستان ته رالیږلي. 24 ارب ډالر ریمیټنسز، 40 ارب ډالره دا سالانه دا پاکستان ته دا اوورسیز پاکستانیان دا رالیږي. دا د 22 کروڑ پاکستانیانو د آمدن نه د ایکسپورټ نه زیات آمدن دی. دا هیروز دي. په لومبي ځل په 80 کال کې هغوی په تکلیف کې دي ځکه چې د کرونا وبا په ټوله ځمکه د ځمکې په 4 کونجه کې دا وبا ده، بلکې په سمندرونو کې د امریکې بحري بیړۍ چې په سمندرونو کې روان دي هغې ته هم کرونا وبا ورننوتې ده. نو په دې وجه باندې
अभी पर तकलीफ की पाओ या काले की पर बिजल ओवरसीज पाकिस्तानियान अभी मदद वाड़ी अभी सपोर्ट वाड़ी अभी पर तकलीफ की रो पर 10 वक्त के जमुंगा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियान चिदा मुहसिनीन दी हीरोज दी दे मुकम्मल तौर बांधे दाए बेयार मददगार प्रीखी और बेयार मददगार सम प्रीखी बेयार मददगार दासी प्रीखी दी चिपतीरो द्रियो मियाश्तों की दा तकरीबन 47 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियान दा जमुंगा दा पा खलीज ममालिक की 26 लाख दा पा सऊदी अरब की 15 लाख पा अमारात की और दा ओमान वंडोड़ू के मुल्क 2,20,000 पाकिस्तानियान 47 लाख द्रिकम 50 लाख पाकिस्तानियान दा सिर्फ मिडल ईस्ट की खलीज की और दगा सी जमीन बची चीन की जमीन तालिब इल्मान दी किर्गिस्तान की द सऊदी अरब जामे उम्मुल कुरा की दा जमीन तालिब इल्मान दी जामे अजहर की जमीन तालिब इल्मान दी दा टूल प मलेशिया की जमीन पुख्तान पाकिस्तानियान दी दा टूल ओवरसीज पाकिस्तानियान पर तकलीफ करी तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर और दा ओवरसीज पाकिस्तानियान दी हुकूमत बिल्कुल बेयार मददगार प्रीखी लिहाजा ज पदी मौका बांधी द हुकूमत दी रवैये मजम्मत कोमा दी रवैये शदीद गंदना कोम और मुख्तसरन स्तासु पदी मजलिस की द स्वाद पदी गर्मा तौदा खौरा द स्वाद द पुख्तनो पदी अलामती एहतजाज और धरना पदी की दा मुतालिबा कोमा जमुन दगा ओवरसीज पाकिस्तानियान चिरातल गवाड़ी मरीजान दी बीमारान दी दादी फौरी तौर पाकिस्तान तरावल और ओपन स्काई पॉलिसी ये प्लस काले किदा पाकिस्तान ते निशरा वस्ते अमारात इत्तेहाद सऊदी एयरलाइन एयर अरेबिया कुवैत एयरलाइन बहरीन मलेशिया एयरलाइन टूल इंटरनेशनल एयरलाइन कप्तो ते इजाजत वर्की जगीदा पाकिस्तानियान रुचित की जो सुख दफ्तरात गवाड़ी और रेवली और द्वम दा چې زمونږه مړی هلته پراته دي د پښتنو مړي پراته دي پاکستانیانو مړي پراته دي او په ویډیو کې تاسو به کتلي پښتنو په خپلو دیرو کې ایر کنډیشن ته خپل مړي ایښي یو هفته پراته دي د پاسه پې د واورو ډېرې ښې جوړې دي د ګاړو په موټرو په ډګۍ کې مردخانو کې ځای نشته په سعودي عرب کې هغه مړي د پښتنو مړي د هغې بې حرمتي د هغې تضلیل د دې حکومت ته لاسه وشو آغا مړي دي فوري طور باندې فري اف کاست دا په عزت او احترام سره دلته راولي چې دا دلته په خپل خوره کې دا قبر ته او خاورې ته وسپارل شي محترمو درېمه مطالبه زما دا ده چې دا اوورسیز پاکستانیان د 3 میاشتونو بیروزګاره شوي دي زما پښتون هلته څه کار کوي یا ګاډی چلوي یا په دکان کې دکانداري کوي یا په باغ کې او پټي کې زمینداري کوي او دا 3 کاره د 3 میاشتونو بند دي هغه سره د خوراک پیسې نشته هغه سره د ټیکټ پیسې نشته نو په کار دا ده د شرم خبره خدا ده چې حکومت په خپله ټیکټ دوګنا کوي د دې غاړې به خالي چاس ځي او دا غاړې به اوورسیز راولي نو د خالي چاس پیسې به هم د اوورسیز دا د ظلم دی دا استحصال دی نو دا ټیکټ دی ورته نیم کې نیم 50% 50% ډسکاونټ او چې کوم لوټ مار شوی دی اوورسیز ایرپوري روپۍ حکومت وګټلې زلفي بخاري وګټلې او وفاقي وزیران وګټلې هغه ټیکټ چې په 1500 په 600 په 200 درهمه او ریال باندې او په 3.5 درهمه او ریال نن ملاویږي او په سفارش باندې ملاوي دا لوټ مار د غریبانو پښتنو ورسي سره د حکومت او د وزیرانو کو د دې ظلم د زره چیف جسټس اف پاکستان نه مطالبه کوم سو موټ ایکشن دیوالي او د دې د انکوایری وکړي زما دا مطالبه ده چې امبیسي څومره سفارت خاني چي دي هغه د ریلیف سنټر کې بدلی کی سړي مشکلته دي پوراوي درې شپې دي چلي او د دې ټلیفون دي پوراوي او هغه د اوورسیز پاکستانیانو دا درد دا تکلیف دا مشکل دا اوري د سعودي عرب چې کوم سفیر دی دا هغه په سینه کې د غوښې زړه نه د ګټې زړه دی زموږ دا مطالبه ده چې په سعودي عرب کې د پاکستان کوم سفیر دی د ریاض په سفارتخانه کې د پښتنو سره ډېر لوی ظلمونه وکړه فوري طور د دا سفیر برطرف کړی شي فوري طور د دا سفیر برطرف کړی شي ورو زموږ دا مطالبه ده او پی ایف ته اوورسیز پاکستانی فاؤنډیشن دی ایرپوري روپۍ هغې سره پرتې دي
څوک چې د پاکستان نه بهر ځي د ده نه 300,000 روپۍ حکومت لي او دا فنډ ترې جوړوي دې ته اوورسیز پاکستاني فاؤنډیشن فنډ وایي ترپورې روپۍ پرتې دي دا د اوورسیز پاکستانیانو حق دی په کار دی چې دغه ټولې پیسې په اوورسیز پاکستانیانو لګوي د هغوی په ټکټ یې ولګوي د هغوی په مالیاتي پیکیج یې ولګوي او دا ټولې په هغوی باندې خرڅ شي ورونو دغسې زمونږ 1 لاک پښتنو پاکستانیانو دا ویزې اخیستې وي د کرونا وایرس نه مخکې یو ویزه په 10,000 ریاله ده په 10,000 ریاله دا 1 لاک ویزې اخیستې شوې دې کې کرونا وایرس راغی هغه ویزو په بنیاد باندې هغوی اوس هلته تللی نه شي دا هغه ویزو وخت ختمېږي 1 لاک ویزې او په یو ویزه 10,000 ریاله نو اندازه ولګوه چې دا کروڑونه اربونه روپۍ دي زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دغه ویزې دې ایکسپایر کېږي نه دې له 15 میاشتې 6 میاشتې یو کال ایکسټینشن ورکړي چې کله هم دا کرونا ختمه شي زما پاکستانیان زما پښتانه هم په دغه ویزو چې 10,000 ریاله پرې لګولي دي دغه ملکونو ته لاړ شي او خپله مزدوري وکړي دا د نقصان او د تاوان نه بچ شي ورونو دغسې ټریول ایجنټان او دغسې اوورسیز امپلایمنټ پروموټرز چې دي هغه غریبانان په مشکل کې دي نو ټریول ایجنټس او اوورسیز امپلایمنټ پروموټرز بلا خلک یې په روزګار کړی دی دوی له مالیاتي پیکیج ورکړي چې دا کم از کم د دې کرونا وایرس چې کوم معاشي نقصانات دی د هغې مقابله وکړی شي ورونو موږ اوورسیز پاکستانیانو ته د سواد د دې تاریخي نشاط چوک دا پیغام ورکوو چې تاسو یوازې نه موږ به په ټي وي کې موږ به په اخبار کې موږ به په پریس کلب کې موږ به په سرد قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی کې او موږ به د پاکستان په چوکونو کې او بازارونو کې ستاسو دپاره چغه پورته کوو تر څو پورې مو د حکومت د خېټې نه چې د اوورسیز پاکستانیانو حق دی راغستي موږ به د خپل جدوجہد جاري ساتو ورونو لبیک لبیک اللهم لبیک 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 دویمه خبره دا ده چې د پټرولو او د اوړو بحران دی پټرول بحران دا په سمجھ کې نه راځي د پټرولو په تاریخ کې په انټرنیشنل مارکیټ کې عالمي منډه کې د پټرولو قیمت دومره لاندې نه راغلی لکه نن سبا چې دی بین الاقوامي سټورونه د پټرولو څومره چې دي هغې خلکو ته وایي زموږ نه پیسې والې موږ دله مفت پټرول درکوو او د دې پټرولو د اوړو دپاره چې ستاسو کم خرچ راځي په ټرانسپورټیشن د هغه ټرانسپورټیشن پیسې زموږ نه والې خو زموږ دا سټورونه خالي کوي په ټوله دنیا کې د پټرولو دا حال دی د پټرولو خریدار نه ملاویږي د پټرولو کمپنو والا سټورونو والا وایي چې موږ دله پیسې درکوو په پیسو رانه دا پټرول ویسئ چې دا سټورونه مو خالي شي او په پاکستان کې داسې خریخواره ناست دي داسې غله ناست دي داسې ډاکوان ناست دي چې هغوی په دې پټرولو په دې دومره لوی مارکیټ کې په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا او د سوات په خاوره باندې دا پټرول دا د دې قحط شروع کړی دی او دا یې شارټ کړي دي 75 روپۍ حکومت د پټرولو قیمت مقرر کړی دی په یو لیټر پټرولو کې حکومت 40 روپۍ نن سبا ګټي 40 روپۍ په 25 روپۍ دې ته پټرولو لیټر پرېوځي د ټرانسپورټ خرچ پکې واچي منافع پکې واچي نو دا 30 روپۍ جوړېږي 40-45 روپۍ کم از کم دا په یو لیټر پټرولو کې د پاکستان د عوامو حکومت ګټي یکم جون نه 75 روپۍ لیټر د پټرولو قیمت مقرر کړی د هغې نه پس پټرول نشته دی پټرول شته دی ملک ښه ډېر دي خو پټرول مافیا پټرول شارټ کړي دي او 75 روپۍ والا پټرول په 150 په 200 په 300 روپۍ لیټر خرڅوي خلک پې ذلیله کوي او خلک پې لوټي د خلکو په جیبونو ډاکه اچوي او د خلکو سرمنې وباسي او دغه د پټرولو مافیا دا په پارلیمنت کې ناسته ده دا په کابینه کې ناسته ده دا د پی ټي آی په سفرو کې موجود ده دکه غلي دي دکه ډاکوان دي چې په ټوله دنیا کې پټرول څوک اخلي نه خریدار ورته نه ملاویږي او زما په وطن کې خریدار ته په 300 روپۍ لیټر دا پټرول نه ملاویږي د شرم خبره د حکومت دپاره ما پرون په سند کې دا خبره وکړه زه د چا نه یریږم نه جماعت اسلامي د جرأت پارټي ده دا د همت پارټي ده دا د غیرت پارټي ده چې د ځمکې نه د سپومۍ او د خلا نه ځمکې ته ګورې نو یې دوه څیزونه په نظر راځي
یو دیواری چین د دیواری چین ډیر لوی دی د خلانه د سپومینا په ځمکه باندې چې ته ګورې نو صرف دیواری چین په نظر راځي او نن سبا په خیبر پښتونخوا په سوات کې د پټرول پمپ ته چې دا لوی قطارونه دي دا د سپومین هم په نظر باندې راځي دا ظلم دی دا تذلیل دی د پښتنو دا تذلیل دی د پښتنو چې دا د پښتنو سره دی حکومت وکړو او انشاءالله پښتون قوم به دا د دې انشاءالله مونږه بدلالو مافیا حکومت دی شوګر مافیا د شوګر مافیا غټ سکینډل څوک هغه کسو چې د دې ATM مشهور جهانگیر ترین او د شوګر سکینډل کې په ثابته شوه چې په سونو اربود روپۍ ګټلي دي او چې کله رپورټ راغی هغه حکومت 50 کې کېناوه لندن ته ولېږه دا احتساب نه ده فراډ ده فراډ د شوګر مافیا لوی سکینډل هغه 50 کې په پروتوکول سره لندن ته ولېږه شوګر مافیا گندم مافیا آٹا مافیا پیٹرول مافیا دا ټول مافیا په حکومت کې راستي نورونه زموږ د خیبر پښتونخوا پیټرول دا PTI حکومت پټ کړی دی عمران خان پټ کړی دی محمود خان پټ کړی دی د PTI صوبایي وفاقي حکومتونه پټ کړی دي او دا پیټرولي حکومت د پیټرولي حکومت دا به د پیټرولي حکومت په نوم سره په تاریخ کې یادېږي او دا کسې زموږ اوړه پټ کړی دي 1200 روپے دا یو بوره اوړه دا د دې قیمت سیوا شوی دی اوړه خو بنیادي ضرورت دی د پټرولو ګراني دا همګیر ګراني ده د اوړو ګراني دا همګیر ګراني ده او دا ظلم دی نو دا پټرول مافیا او که آټا مافیا دغه دواړه مافیا دا په دې حکومت کې ناستي ورو خلکو ته به ډېر څه باغونه خول وی به د شرم خبره ده وی به زه د مدینې ریاست جوړوم ته د مدینې د ریاست دعوه کې او په 28 رمضان باندې د PIA جاز راپروته او په هغې کې درې کم 100 کسان شهیدان شول په ټول پاکستان باندې اختر دا په سوق کې تیر شو یو طرف ته کرونا وه او بل طرف ته د اختر نه یو ورځ 2 ورځې مخکې دا درې کم 100 پاکستانیان چې کورونو ته تله بچونه تله جاز راپروته شهیدان شوله وزیر اعظم د هیچا دوا نه لانله وزیر اعظم د هیچا تعزیت نه لانله وزیر اعظم په اختر کې په نتیاګلۍ کې سیر سپاټه کوله دا د مدینې ریاست نه دی دا د ظلم ریاست دی دا د ډاکي ریاست دی د مدینې د ریاست نوم اخلي دا ته د مدینې د ریاست په شان کې ګستاخي کوي لہذا د مدینې په لندن کې کاغه زاړه ډاکوان اخلي دي په لندن کې عیش کوي او کاغه ستا د جهانګیر ترین په نوم سره تازه غله ډاکوان دي هغه هم په لندن کې عیش کوي او وزیر اعلی په وزیر اعلی هاوس کې عیش کوي گورنر په گورنر هاوس کې عیش کوي وزیر اعظم په وزیر اعظم هاوس کې عیش کوي او په نتیاګلۍ کې سیر سپاټې کوي او هغه چرګې مونږ ونه لیدې هغه هګۍ هم پټې کړلې او هغه کټې هم پټ کړله نو تا چرګې هم پټې کړې دي تا هګۍ هم پټې کړې دي تا کټې هم پټ کړې دي تا اوړه هم پټ کړې ده تا چینه هم پټه کړې ده او تا اوس پټرول هم د پښتنو او د دې پاکستانیانو پټ کړي دي او د دې به انشاءالله مونږه محاسبه کوو وروڼو زه حکومت ته یم چې تاسو د عوامو د خیر